بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم نمبر قسم د اسم متمکن په 14 اقسامو کې اسماء سته مکبره دي. اسماء سته مطلب د شپږ اسمونه دي. مکبره دا مطلب دی چې په حالت دا تکبیر کی وی، په حالت د تصغیر کی نه وی، یعنی مصغر نه وی، مکبر وی. جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، او پدی کی شرط دادی چې دا با د یا متکلم نه علاوہ د یو بل اسم طرف ته مضاف وی، یعنی یو خو بدا اسماء سته مکبره مضاف وی، او بل خبر دادا چې د یا متکلم نه علاوه بل ستوي. دا شپږ اسماء کم کم دي. نو دادی ابون پلار توي، اخون رور توي، حمون لیور توي، هانون شرمگا توي، فمون خلی توي، او ذو مالن مال والا. نو پدې کې دا مالین چې دا اسم مضاف الیه ذکر شوی دی، اصل کې په اسماء سته مکبره کې ذو دی، او د ذو اضافت نه مالین نه علاوه بل څه ته هم کېږي چې لکه ذل جلالی، پدې ځای کې الجلال ته د اضافت شوی دی. دا شپږ اسماء چې کله مکبره وي، لکه ابون دا مکبر دی، نو ابیون مصغر داتنا بهر شو. دغه شان اخون چې دی دا مکبر دی، نو اخیون مصغر تنا بهر شو. یعنی صرف مکبر چې کله وی، نو په هغه صورت کې چې کله دا مضاف وی او د یا متکلم نه علاوه بل یو اسم د دې مضاف الیه وی، نو په هغه صورت کې د دې اسماء سته مکبره د پاره چې کوم اعراب دی، نو هغه د اسم متمکن په 9 قسمونو کې د اعراب هغه څلورم نمبر قسم د اعراب دی. یعنی اسماء سته مکبره چې کله د یا متکلم نه علاوه بل طرف ته مضافي، نو د دې پوری چې کوم اعراب تړلې دي، نو هغه د اسم متمکن په 9 قسمونو کې څلورم نمبر قسم اعراب دی. او دا څلورم قسم اعراب د اسم متمکن چې دی، نو دا اعراب بالحرف دی، یعنی په دې کې حرف د اعراب په تور باندې استعمال شوی دی. حالت رفع میں وو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا. پدې کې درې حرفونه استعمال شوي دي په دې قسم اعراب کې. په حالت رفعی کې وو استعمالیږي، په حالت نسبی کې الف استعمالیږي، او په حالت جری کې یا استعمالیږي. نو د اسم متمکن شپږم قسم دی اسماء سته مکبره چې د یا متکلم نه علاوه بل ته مضافي، او دې لپاره اعراب چې دی نو هغه په 9 قسمونو کې څلورم نمبر قسم دی، چې حالت رفعیه په و سره دی، حالت نسبیه په الف سره دی، او حالت جریه په یا سره دی. او دا اعراب بالحرف دی، او په دریو حالتونو کې په دې کې 3 حروف استعمالیږي. د دې مثال چې دی نو هغه دی جاء ابوکا. په دې ځای کې جاء فعل دی، ابوکا د دې فاعل دی. او اب چې دی نو دا په اسماء سته مکبره کې راځي، او د دې اضافت دلته شوی دی که ضمیر د مخاطب ته، یعنی دا په اسماء سته مکبره کې دی، او د دې اضافت شوی دی د یا متکلم نه علاوه بل اسم ته. نو په د دې حالت رفعی دا په و سره دی، په دې وجه ابو کا د بان بعد په دې کې و ویل کیږي. هم دغه شانته رأیت اباکا، رأیت اباکا پدې کې رأیت فعل با فاعل دی، اباکا مفعول به دی. مفعول به چون کې د منصوبات نه، نو پدې وجه اباکا منصوب دی. او دا اباکا د اسم متمکن په اقسام کې شپږم نمبر قسم دی. د دې حالت نسبی دا په الف سره دی،
په دې وجه د با نه بعد الف ویل کیږي اباکا. مررت بابیکا، په دې ځای کې مررت فعل با فاعل دی او با حرف جر دی، ابی مضاف دی، کا مضاف الیه دی، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور دی. نو دا ابی کې ابی مجرور دی او د دې حالت جری په یا سره دی، ځکه چې دا د اسم متمکن په 14 اقسامو کې شپږم قسم دی، یعنی اسماء سته مکبره کې دی، او چې د دې اضافت د یای متکلم نه علاوه بل طرف ته شوی، نو په حالت جری کې دا په یا سره ویل کیږي. په دې وجه مررت بابیکا د با نه بعد په دې کې یا ویل شي.